ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب اور کچیری تراوړې هغه خلکو له چاته چې موږ کتاب ورکړی دی بكل آیة هر قسم نشانیانی ما تبعوا قبلتک هغه ستا د قبله اتباع نه کوي وما انت بتابع قبلتهم اور ته هم اتباع کوونکی نه یې د دې د قبله وما بعضهم بتابع قبلة بعض اور د دې بعض د قبله اتباع نه کوي ولئن اتبعت اهواءهم اور کچیری تا اتباع وکړه د خواهشات من بعد ما جاءك من العلم بعد دې چې تعالی راغلی دی د الله د جانب څخه علم انك اذا لمن الظالمين بشک البته هغه وخت به ته په ناانصافیانو کې دا د سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 دی په دې آیت کې الله رب العزت یو قانون بیان کړي نبی علیہ السلام زړه دا غوښتو چې يهوديان او عیسایان زموږ پر قبله باندې راسي الله رب العزت ورته فرمای چې دې قطعا ستا پر قبله باندې ناراضي او ته هم د دې پر قبله نه ستلای د دې قبله د يهوديانو قبله هم په بیت المقدس کې و او د عیسایانو د نصرانیانو قبله هم په بیت المقدس کې و الله وايي دې په आपस کې يهوديانو نصرانیانو په आपस کې هم یو د بل قبله نه منلې ستا قبله هم نه مني او ته هم د دې قبله نه منلې پر دې نبی علیہ السلام په ځړ کې خواهش شو چې زه دلایل پیش کم زه د الله نشانیات او ته پیش کم الله رب العزت ته فرمایي چې ته هر څه وکې دا پر ضد باندې راغلي دي د ضد علاج نشته دا پر کفر باندې ولاړ دي پر عناد باندې ولاړ دي دا په یو صورت کې ستا قبله نه دویم دا دی په دې آیت کې الله رب العزت دا واضح بیان کړي چې د کفر اصل وجه ضد دی د ضد نه علاوه یو شی نه دی ولې نبی علیہ السلام نشانیان پیش کړل دلایل پیش کړل معجزات پیش کړل هر څه پیش کړل کفر د خپل کفر څخه باز نه رالی نو گویا چې کفر کې غټه وجه غټه بیماری هغه ضد او عناد دی دریم خبر په دې آیت کې الله رب العزت دا بیان کړی دا چې علم در سره وي د یو شی په باره کې خپل قرآن په باره کې نبی په باره کې د بیت الله په باره کې خپل د دین په باره کې علم در سره دی بیا هم د کافر او د مشرک او د بدعتي په خوا روانېږي نو ستا غټ ظالم به څوک نه وي ته به ډېر غټ نا انصاف او د اتباع د خواهشاتو به نه کوې په دې آیت کې دوی خبرې الله رب العزت به طور هدایت موتا ته رسولې دي اولنۍ خبره په دې کې دا ده چې په کسته په زبردستی باندې یو ګناه یو شرک یو کفر یو بدعت قطعا مشروع کوا نن سبا ته ګوره د کفر علاج ستا لیکن د بدعت علاج نستا ځکه بدعت ودې ته وایي چې یو انسان غلط کار کوي او هغه غلط کار سم بولي یو سړی چې ګناه پر ګناه نه بولي بیا پر هغه باندې یو شی اثر نه کوي یو سړی چې ګناه پر ګناه نه بولي بیا دغه علاج نستا یو دا دویم دا دی که د یو شی علم در سره یو د ګناه یو شی باندې خبره چې دا دونه خطرناکه مسله ده بیا یې هم کوي نو عذاب دې ډبل دی عذاب دې زیات دی یو سړی په شي خبر نه دی یو کار سنی اوس یو ګناه سنی اوس دا هغه عذاب کم دی کم سړی چې په یو شي خبر وي علم لري بیا هغه کار کوي دا هغه ګناه ډبله ده الله رب العزت د عمل